نن 14 جنوري د بود ورځ ده او دا مهال په حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال پیښور ښار کې موجود یو. دا ویډیو زموږ خاص کر د هغه بیمارانو دپاره دا کوم چې خصوصي توګه باندې دا وایي زه چې کله خوراک وکړم په ما باندې څه نه څه چل کېږي. زه که په دې کې د مختلف کوم سمټمز خبره کوم نو هغه به هم بیانو، خو هغه څوک خصوصي مونږ ټارګټ کوو چې هغه دا وایي زه چې خوراک وکړم د هغې نه بعد په ما باندې څه چل کېږي. دوه داسې میډیسن چې د هغې نه بعد به تاسو ته د ډاکټر ضرورت نه راځي، نه به زما ضرورت راځي، نه به د بل ډاکټر ضرورت راځي. که هغه ماشوم دی، که هغه غټ دی، که لوی دی، که وړوکی دی، که زنانه دي او که نارینه دي، او هغه دا وایي زه چې کله خوراک وکړم د هغې نه بعد په ما باندې څه چل کېږي. جسټ لایک بعضې بیماران داسې وي هغه دا وایي زه چې خوراک وکړم د هغې نه بعد په ما باندې اډرکي ډېر زیات لګېږي. زه چې خوراک وکړم په ما باندې یره به انتها ډېره زیات راځي. زه چې خوراک وکړم د هغې نه بعد په ما باندې یو عجیبه غونته کې ساډوبي راځي، زه یم چې بس دغه دی لاړلم او زه مړ شوم. داسې ډېر خلک شته دي چې هغه دا وایي زه خوراک وکړم د هغې نه بعد زما په دې سر باندې یو عجیبه غونته کې بوج راځي، یو عجیبه غونته کې کیفیت را باندې راځي. یا ډېر خلک داسې شته دي چې هغه دا وایي زه چې کله خوراک وکړم د هغې نه بعد زه وایم چېرې زه چېرته سم لمه بلکل د وجود نه مې دم وځي. یا داسې ډېر خلک شته دی چې هغه دا وایي زه کله خوراک وکړم زما دا خېټه په ما باندې راوپړسېږي. یا ډېر داسې خلک شته دي چې هغه دا وایي د خوراک نه بعد زه بلکل په ځان باندې نه پوهېږم چې په ما باندې اخر څه چلو شلو. یا داسې خلک چې هغه خصوصي توګه باندې د خوراک نه بعد هغه د سایکولوجیکل پرابلم سره مخ کېږي، لکه یره ور باندې راځي، زړه درزېږي، خفه وي، ناراسته وي، د زړه زور یې نه وي، په دماغ یې بوج وي، ګڼه کې تنګېږي، بنځی کې تنګېږي، غصه وله ډېره زیاته ورځي. خاص کر دا دوه دویانې دا د خوراک نه بعد چې کومو خلکو ته کوم کیفیت راځي. او زه دا وایم که چېرې د چا په ذهن کې د دې نه علاوه کوم سمټمز را روان دي او هغه دا وایي چېرې زه خوراک وکړم د هغې نه بعد په ما باندې دا کیفیت راځي، ډېر یو بهترینه دوایي که چېرې څوک یې لږ صحیح استعمال کړي، یقیني درته دا ویلی شم چې د معدې او د معدې سره تړلي شوي وجود کې چې کومې مسلې د خوراک نه بعد چاته راځي هغه به ورسره مکمل اوارېږي. دوه د هومیوپیتي میډیسن زما نه دي، خپل علاقه کې به هومیوپیتیک ډاکټر وګورئ، هغه له به ورشئ، هغه به درته درکړي. که چېرې هلته نه ملاویږي تاسو یې آنلاین ځان له چېرته وګورئ، هغه ځای نه ځان له آرډر کوئ. که نه ملاویږي پیښور ښار کې زموږ هسپتال دی، سوابۍ کې زموږ هسپتال دی، په 400 مردان روډ باندې زموږ هسپتال دی، هلته څوک ورولېږئ د هغه ځای نه یې ځان ته والئ. زه بار بار دا وایم زه که چېرې یو دوی چاته ښیم، که زه د یو بیمارۍ خبره کوم نو د ټول نه فرسټ پرایورټي زما دا ده چې خپل علاقه کې هومیوپیتیک ډاکټر وګورئ، خپل علاقه کې هومیوپیتیک سټور وګورئ، د هغې نه والئ. زما په دې کې د ټول نه غټه دا ده ستاسو دعاګانې زما دپاره ډېره لویه ذریعه ده او دا زما دپاره ډېره زیاته لویه ګټه ده. هومیوپیتي کې دوه داسې بهترین میډیسن چې د خوراک نه بعد په کومو خلکو باندې څه قسمه مسلم راځي د هغې دپاره په هومیوپیتي کې ډېر بهترین دوه میډیسن لکه نیټرم کارب یو ډېر بهترین میډیسن دی، 30 طاقت کې به واخلئ، سحر غرمه ماښام 3 ټیمه په نهر باندې استعمالول دي. ډایرکټ په ژبه باندې 15 کترې د روټۍ نه د ناشتې نه نیمه ګنټه وړاندې تاسو په ژبه باندې 15 کترې کوئ، انشاءالله ستاسو څه مسله د هغه به ورېږدي. کې یو بل ډېر بهترین میډیسن دی ارجنټم نایټریک ورته ویلی کېږي. هغه څوک چې هغه دا وایي اډرکیم ډېر زیات راله راځي، هغه خلک چې هغه دا وایي د نن کار سبا ته بلکل نشم پرېښودلی، هغه خلک چې هغه دا وایي په ما باندې یره ډېره زیاته راځي، ارجنټم نایټریک یو ډېر بهترین میډیسن دی. دا به هم تاسو 30 طاقت کې واخلئ، سحر غرمه ماښام 3 ټیمه په نهر باندې 15 کترې به ډایرکټ په ژبه باندې کوئ، انشاءالله الله رب الجلال به صحت درکړي. او خاص کر ما چې څنګه ذکر وکړلو د خوراک نه بعد که چېرې د چا په ذهن کې څه قسمه خبر هم راځي، ولې چې په دې کې دا ویډیو اوږدېږي بیا چې دا نور سمټم بیانو، خو که چېرې د چا په ذهن کې سم راځي، که وړوکی ماشوم وي، که یوه پیغله ده، که یو ځوان دی، که یو مشره ښځه ده، که یو مشر سړی دی، د هغې دپاره ډېر اعلی میډیسن دی. صحیح به استعمالوئ، دا نه چې مطلب تاسو 2 ورځې میډیسن استعمال کړئ یاره ماله خو دا مسله واره نه کړله. ولې چې هومیوپیتیک ډاکټر ته ورتلل یا یو حکیم له ورتلل یا یو دمګري له ورتلل دا پرونی بیمار نه ورځي، ښه چې د لادو باد وځي. راځه مړه وایي دا هم به ټرای کړو.